أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سورة الحج 65 نمبر آیات. په دې 65 نمبر کې د الله تعالی کامل قدرت او کامل اختیارات ذکر کیږي چې د هر څه مالک الله تعالی دی او د الله تعالی نه بغیر هیڅ چا سره هم نه پور اختیار شته دی نو سره پور قدرت شته دی. نو په دې وجه باندې عام اصطلاح کې چې کوم سپر پاور استعمالېږي نو سپر پاور صرف الله کې دی چې بل څوک نشي کېدی. او دغه صفات د الله تعالی چې کوم ذکر کیږي د دې خلاصه هم دغه د الله تعالی ر ظالمانو نه انتقام اخلي او د مظلومانو مرسته کوي چې کله مظلوم په حق شي. هغه مضمون ثابتول د پاره د الله تعالی د باقی صفاتونو ذکر کیږي او باقی باندې ښکارا په ښکارا باندې دلایل چې کوم دي سترګو لیدل دلایل هغه ذکر کیږي. الله تعالی وی الم تر ایتنګوري ان الله سخر لكم ما في الارض چې یقینا الله تعالی په کار کې لګوري د تاسو د پاره هغه څه چې بسمګه کړي والفلک او کشتۍ تجري چلیږي په البحر په دریاب کې به امره د الله تعالی په حکم ويمسك السماء او ساتي اسمان لرا ان تقع على الارض شراونه غورځيږي بسمګه باندې بر اسمان الله تعالی را باندې کړل الا باذنه لیکن را غورځيږي په الله تعالی په حکم چې الله د حکم وګړه غورځيږي بلکې د سینه را غورځيږي الله چې حکم کوي د قیامت ورځ هغه احوال په خپل زمانه ورسته راشي. ان الله بالناس لرؤوف الرحيم یقین الله تعالی په خلق باندې رؤوف مهربان دی رحیم رحم کوونکی دی. د ځګن کې دا سخرت کې استعمال شوی د سخر په معنا د تسخير سره دی تابع کول په معنا سره عام راځي. خو د ځګن کې د عام معنا چې تابع کول دغه مراد نه ده ځکه چې دا معنا ته واخیستل شي نو بیا به معنا دا چې بزمه کې کوم سړي دا ټول ستاسو تابع دي. نو مطلب د انسانانو د حکم تابع دي او د سخونه ده. دا دومره حیوانات چې تاسو یې نه بزنګلاتو کې دغه شان د دا غرونه دریابونه د انسان د حکم تابع نه دي او که پرز کې د هر څه د انسان د حکم تابع شي څومره لوی فساد به جوړ شي. پرز کې دریاب د انسان د حکم تابع دی نو یو انسان بغواړي چې بلې طرف ته راشي بل انسان بغواړي چې بل طرف ته لاړ شي سپوږی مخاري دسي شي سپوږی مخاري دسي شي څومره لوی مصیبت به جوړ شي. دغه شان هواګانې که د انسان په اختیار کې شي بیا به څومره مشکلات دي. یو انسان بل باندې به د ساه اخیستلو تنظیم به بندول غواړي. دا شان که بده انسان په اختیار کې شي نو کم کم ځګونو به بو چول انسان غواړي کوم ځګونو کې به راښکاره کول غواړي چې سراسر به فساد جوړيږي دا غیر بل لارې نشته. نو دغه نه معلومه شو چې دلته سخر په معنا تابع کېدل سره د انسان د حکم تابع شي او د انسان په حکم تابع کولو کې د شي زونو چې تابع شي نو ډېر لوی فساد هم پکې جوړې دی شي. اثر کې دغه تسخير په بل معنا سره دی. د تسخير دوه معنا دا د یو شی ستا په کار کې لګېدل دي اگر که ستا د حکم تابع نه دي د بل چا د حکم تابع دي لیکن ستا په کار کې لګیا دي نو دغه ته هم تسخير وایي. لکه یو انسان تعالی یو کس راولي چې یاره بس ته بلاړ شي د کس له بکار کې چې سم ته وینو هغه کار ورل د کور سنبال کا او دیاړي بزدر کم خبر بری زمان سره د سره بد نه هغه کس تعالی دنیا کارونه کوي لیکن ستا یو هم نه اوري ستا د حکم تابع نه دي د بل چا د حکم تابع دي نو دغه ته هم تسخير وایي. د ذهن کې رات به معنا مراد دا سچ به زمکه کې دا ټول انسان د فائدې د پاره دي. د انسان فائدہ دي انسان د خپل فائدہ حاصلای خدا الله د حکم تابع دي د انسان د حکم تابع نه دي. په دې وجه باندې اکثر مفسرین ترجمه کې کوم ذکر کړي د سخر لكم معنی ذکر کړي د بکار لګولې دي تاسو د پاره د څنګه چې کنه تابع کړي دي تاسو ځکه کتابي شي د انسان خبره نه اوري نو بکار کې لګولې تاسو د پاره هغه څه چې پزماګه کړي والفلک او تنګوري کشتۍ ته تجري چلیږي په بحر په دریاب کې به امر د الله په حکم باندې. کشتۍ بحر به اړه د انسان د ژوند سره بنیادی تعلق دی دا د الله تعالی په حکم چلیږي د انسان د پیدې لپاره چلیږي. ويمسك السماء او ساتلای د اسمان ساتي اسمان لره ان تقع على الارض
د راپرېوتلو نه په ځمکه باندې چې په ځمکه راپرې نوځي د دې نه ساتي الا باذنه لیکن وروسته د حکم د الله تعالی نه براغورځېږي ان الله یقین الله تعالی بالناس بخلق رؤوف مهربان د رحیم رحم کوونکی دی رؤوف الرحیم دو صفاتونه د الله تعالی ذکر شو د دې مضمون ته اشاره ده چې انسانانو جرایم او ګناهونه اگر چې په حد کې دي او د دې مستحق د اسمان پر راپري وځي لیکن الله دومره مهربان دی چې پوري به څوک په دغه باندې الله تعالی د انسانان نه راځي او اسمان په نه راځي ځکه د الله تعالی په صفاتونو کې رؤوف او رحیم شته دي هغه صفاتونو د وجنه د دې مخلوق سره الله تعالی ډېره گزاره کوي اوس دا کم دلایل چې تاسو ورته یو د مخکینه مضمون معلوم شو د مظلوم مرسته او ظالم انتقام چې دا الله تعالی کوي وعده ده او دا غي د پاره دغه صفاتونه او دغه ښکارا قدرتونه د الله تعالی ذکر شو د دې سره سره د توحید مضمون هم د ټول کارونه الله کوي او د الله تعالی په اختیار کې د انسانانو سره دومره محبت دي نو بیا څه ضرورت د الله تعالی د دین او د الله تعالی د حکم په مقابل کې ته د بل چاوري څه ضرورت تر څه مجبوری ده وهو الذي الله حق ذات احياكم چې تاسو پیدا کړی ثم يميتكم بیا هم وجني بخپل ټیم باندې چې کله ټیم پوره شي عمر هم پوره شي اجل هم راشي تاسو به وفات کی ثم يحييكم بیا هم راځوند کی د قیامت په ورځ باندې د حساب کتاب د پاره نو تاسو اولنې ژوند او دغه شان تاسو په سر باندې مر راتلل دوباره ژوند دا ټول د الله تعالی په اختیار کې د انسان لپاره لوی سرمایه دي دا هم د الله تعالی په اختیار کې دي الله تعالی درکې درس چې دومره لوی قدرتونه او دومره لوی اختیارات د الله تعالی سره شو ستاسو د ژوند بنیادی حصے د الله تعالی سره مضبوط تړلې شوی دي نو بیا ضرورت چې مخلوق خبر اوري د الله تعالی د حکم په مقابل کې او چې دامه مجبوری د واقع مجبوری ده د الله تعالی مجبوری ولې نه چې الله تعالی ته څومره مجبوری څومره ته محتاج او د کم کار د الله تعالی د حکم نه بغیر کولې شي او کم ستاره الله تعالی نه درکړي چې ستا مجبوری ده نو بده کې اشاره شو دې خبره ده چې د دومره لوی احسانات او نورسته د انسان د عقل تقاضا خدا او د الله تعالی ټول دیني منلې لیکن خبره ده سینه ده ان الانسان لکفور یقینا انسان ناشکر دی د هر څو اینی د هر څه بسار تیریږي لیکن بیا یې نه مني بیا هم باغی بی دي نه گمراه په بل لار خوشي ترمذی شریف کې یو روایت مبارک ته نبی علیہ السلام فرمایي چې من لم یشکر الناس لم یشکر الله کوم انسان چې بل انسان خېګړه وګل او د خېګړه نه منله او انکار یې کاوه نو وای د ته دې باندې پوښه چې لم یشکر الله د الله تعالی شکر هم نشسته قطعا نه واسي او چې کله د انسان شکر د ادا کولې شو د څه په دې د انسان ما سره خېګړه وکړه نو دا د دې هم قابل او مستحق چې د الله تعالی شکر ادا کړي د الله تعالی شکر بیا ادا کړي دا یو قسم له علامات شو دو شکر گزارې د ناشکرۍ یقینا انسان ناشکر دی یعنی اکثر انسانان ناشکر دي په انسان کې د معنی دا نه لري هر انسان د سیدي لیکن اکثر انسانان د سیدي نو چې د په کې د مؤمنان دي د الله تعالی دین لپاره مستقل صفایان دي بهادران دي سرونه مالونه د الله تعالی لپاره وقف دي او قربانیان ورکړي دي ورکړي دغه په سر دنیا قائم ده نو د دې د معنی نه لري چې انسانان ټول د سیدي خو کم از کم دا خو لازم مې ټول اکثر خود سیدي لكل امه د هر ډلې د لپاره جعلنا من ګرځولې دي من سکن طریقه د قرباني هر امت د لپاره الله تعالی مقرر کړی د طریقه د قرباني چې په طریقه باندې به قرباني کوي هم ناتکو حجدي په قرباني کوي د هغه په دغه طریقه باندې د ځکه کې د کافرانو د یو سوال جواب ذکر کیږي او د دې سره سره کم کافران چې د نبی عليه السلام سره په دین په سر باندې په جنگ او اعتراضات کول نو هغه خلک چې په دین اعتراضونه کوي د هغه خلکو د لپاره مستقیل زجر ذکر کیږي د دې آیات حاصل ده دي چې کله په قران کې دا حکم ذکر شي چې کم ساروی په خپل باندې مړ شي مردار شي هغه حرام دي او رسالو د حلالېدلو لپاره د شرط د تاسو به ذبح کړئ د الله تعالی په نوم به ذبح کړئ نو که ذبح نشنه مردار دی کله بل چا په نوم باندې ذبح شنه بیا مردار دی دغه شان په ذبح کې دنه درې فرایض دي یو دا چې دا کم ساروی چې حلالېږي نو عام کتابونو دا لیکلي دي چې بده مړی کې تقریبا 2 کلمی او 2 مړی او 2 دغه د رګونی
څلور سیزونه شو. په دې کې چې پرې څلورو کې چې درې غوس شو دا فرض ادا شو، خو که دریو کې دوه غوس شو نو فرض نه دی ادا شوی، څاروی مردار دی. دغه شان کې د بغیر د الله تعالی د نوم نه بغیر چا په بل چا په نوم باندې ذبح کړه نو مردار دی، په خپله مړ شو نو هم دا مردار دی، ذبح ضروري ده. کم کس ته چې ذبح کوي دا به مسلماني. نو اوس دا شرایط شو. په دې صورتونو کې د کافرانو اعتراض دا و په اسلام باندې چې تاسو خو عجیبه خبرې کوئ چې کوم څاروی تاسو مړ کړئ نو وایي چې حلال شو، او چې کوم الله تعالی برای راست مړ کړي نو تاسو وایي مردار دی. عجیبه خلک ویلي تاسو. د اعتراض له هوا ورکړه. او په دې کې اعتراض کې اکثري خلک د بني خزاعه قبیلې خلک، خزاعین امام قرطبي ذکر کړی دی. او نو بس خلکو ته براتل چې مړه په دې دین په تاسو اعتماد وکړي چې کوم څاروی په خپل مړ کړي نو وایي چې حلال، چې کوم الله تعالی مړ کړي نو وایي دا نه دی حلال. دې ځین کې داغه لپاره جواب ذکر شو چې لكل امه جعلنا منسكا، هر امت لپاره هم مقرر کړی دی و طریقه د قرباني، هم ناسکوه چې دیو باغې کې قرباني کوي، په طریقه باندې به قرباني کوي. نو مطلب دا چې دا خلاته د ځان خبره کوي چې بالکل یو شریعت سره تعلق نشته، چې کوم په خپل مړ شي دا دی حلال شي، دا خبره ته ثابت اول غواړي. او د مسلمان په ذبح باندې اعتراض کې نو دغه خبره خو به یو کتاب کې هم نشته، په آسماني مخکینی منسوخ شوو کتابونو کې هم نشته، خو باوجود د دې کې یو حکم په مخکینی کتابونو کې موجود دی. نو بیا هم د هغوی دپاره به په دې دین کې هغه بیا منسوخ دی، هغې له بیا اعتبار نشته. نو آسماني دینونو والا هم په دې دین باندې اعتراض نشي کولی، ځکه چې کله دا دین راورسېد د مخکیني منسوخ شو نو هغوی اعتراض نشي کولی. نو هغه چا ته د اعتراض څه حق دی چې هغه آسماني کتاب او آسماني دین سره به د پېژني نو د ځانه اعتراضونه کوي، هغې څه حیثیت نشته. نو دا جواب شو دغه خلکو دپاره چې لكل امه جعلنا منسكا، د هر امت دپاره موږ مقرر کړی وای یو طریقه د قربانۍ. منسک په معنا د قربانۍ طریقه شو. دا منسک چې کوم دی، منسک نسک او مناسک، دا د صورت اولنی سر کې هم تیر شوی دی. نسک په معنا الته کې نسکین ټکی راغلی دی، مناسک راغلی دی، الته کې جدا مسله ده، الته جدا معنا ده، الته کې په معنا د احکام د قربانۍ سره دی، په معنا د احکام د قربانۍ سره چې او د حج موضوع روانه ده چې الته کې تاسو د پاره الله تعالی د قربانۍ احکام مقرر کړی دي، په هغه طریقه باندې تاسو په حج کې قرباني کوئ. لیکن دې ذکر کې هغه قرباني ته نه ده مراده، بلکې منسکن طریقه د قربانۍ ته مراده، احکام د قربانۍ نه طریقه د قربانۍ چې په دې طریقه باندې څاروی ذبح کیږي. نو چې کله دا مقررتیا الله تعالی کې په هر امت کې الله تعالی دغه طریقه را چلولې ده، او بیا دا چې بسماني کتابونو کې وداړو لشته دی، نو څاروی په خپله مردار شي هغه دې وخوړلی شي. د ځان نه یوه خبره را ژوندۍ شوې ده چې آسماني کتاب سره هېڅ تعلق نشته، منسوخ کتابونو سره هم تعلق نشته دی، صرف په عقل په بنیاد باندې دوی دا خبره را جوتوي، د هغې هېڅ حیثیت پاتې نه شو. فلا ینازعنک، نو بیا دې دوی جګړې نه کوي ستا سره په الامر په کارونو کې. چې کله مسله داسې شوله چې هر امت دپاره الله تعالی طریقې مقرروي، دې امت دپاره هم مقرر کړې ده، مخکینی امتونه چې کوم دي هم په دې باندې اعتراض نشي کولی، نو د عام سړي دپاره حق نشته چې اعتراض وکړي، نو به جګړې دې نه کوي تا سره په کار کې. دا کار د الله تعالی دی، د الله تعالی نظام دی. ودعو د خلق راوبله الی ربک، خپل رب ته انک لعلی هدى مستقیم، یقینا ته په هدایت باندې یو بسیده لار باندې. نو دعوت به څوک ورکوي؟ هغه سړی به ورکوي چې کوم په حق باندې، کوم سړی چې په حق باندې دا حق لري چې نور انسانانو دعوت ورکړي او حق لارې دی راولي. لیکن کوم خلک چې په ناحق باندې باطله باندې هغوی حق نه لري چې په دې حق دین باندې اعتراض وکړي او د دې حق دین نه خلک باطل ته واړي، د هغوی حق نشته. نو نبی علیه السلام د الله وایي چې ته په هدایت یې، په سمه لار یې، ته حق لري چې خلکو دعوت ورکړي. خو دا خلک دغه مشرکان حق نه لري چې نور د دعوت ورکړي، خپل دین ته راواړي، باطل دین ته راواړي. نو دعوت هغه چا حق شو چې کوم کس حق پرست په حق لار باندې روان، او د هغه سړی دې منع شو چې کوم سړی په حق باندې روان نه. په دې وجه باندې په اسلامي ملکونو کې، په اسلامي ریاستونو کې چې کوم اقلیت ژوند تېروي، کوم کافران ژوند تېروي، هغوی ته شرعاً بالکل حق حاصل نه ده چې هغوی د خپل کفر نشریات وکړي، تبلیغات وکړي. او که داسې وشي نو دا قانوني جرم دی، په دې باندې به ریاست لاس هم چتولی شي. وإن جادلوک، که دوی بحث کې تا سره یا جګړه کې ستا سره، بیا هم وایي چې بس دا خپله ځان په خپله چې مړ شي نو هغه ته حلال وایه،
او جګړه کوي وقل الله اعلم بما تعملون ورته وای الله ډېر ښه پوهیږي په هغه خبرو باندې چې تاسو یې کوئ تاسو د هر څه نه الله خبر دی بس الله به سزا درکړي ما د خپل واز نصیحت او پورا اصول بیان کړل د دین او چې تاسو بیا مکله کې بخبره خبره بیان جګړې کوي الله درنه خبر دی الله به درنه انتقام والی الله يحكم بينكم يوم القيامه دغه مخکینی اجمال تفصیل له جل تعالی تاسو د حالاتو خبر دی نو سبب وشي نو دسی به وشي چې الله يحكم بينكم الله عملی فیصله وکي په منځ تاسو کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فيما كنتم فيه تختلفون په هغه څه کې تاسو په اختلاف کوو عملی فیصله براشي د درس د باسماني دین چې دا کمی خلک اعتراض نه کوي نو عملی فیصله دار د جهنم ته واچي او چې کوم به د آسماني شرعي دین باندې عمل کوي هغه جنت ته بوزي عملا به ثابت شي د حق شو د باطل شو الم تعلم اتنبويږي ان الله يعلم يقين الله تعالی پیجنې ما هغه څه په سماع چې باسمان کې دی ول ارض بزمن کې دی دا دلیل عقلی ذکر کیږي په دې مسله باندې د الله تعالی علم هر ځکه تر رسیدلې دی هر څه د الله تعالی علم محیط ته راګر کړی دی نو د کافرانو احوال ورته هم معلوم دي په دین باندې اعتراض کوونکو احوال ورته هم معلوم دي او څوک چې په حق دین باندې چلیږي دا غي احوال ورته هم معلوم دي نو آیت نه پوهیږي چې الله پوهیږي په هغه سمانه چې بسمانونو کې دي په هغه سمانه چې بزمن کې دي ان ذلك یقینا دا ټول فی کتاب په یو کتاب کې دي چې هغه لغت لوح محفوظ وي دا هر څه په لوح محفوظ کې لیکل کېږي تقدیر کې لوح محفوظ عمل نامه کې لیکل کېږي نو چې کله د الله تعالی داسې کتاب ورسره د هر څه په کې درج دي نو اس معنی دا چې اس څوک پټې دی نشي اس څوک دا نشته چې الله تعالی د احوال خبر نشي او د الله تعالی د انتقام نه بچ یې سره په حق دین باندې روان دی والله د نه خبر او غلط پورا بدله میلاو نشي دا خبره نشته الله تعالی علم په خپل باندې هر شي درسېدلې دی او دا ټول په یو کتاب کې محفوظ کړی دی نو لہذا د خلکو نه انتقام خامخا خلی د دین باندې اعتراض کوونکو د پاره او کوم حق خلک په حق دین چلیږي هغه د الله تعالی د پورا د خیر بدله خامخا ورکوي په جنت سره ان ذلك على الله يسير یقینا دا ارس په الله باندې آسان دي یعنی دا د الله تعالی قدرت او صفات په مخلوق مقیاس کوي وجدا بس څنګه معلومیږي دا ټول خلک الله معلومي څنګه او دا برانه څنګه او دینه انتقام څنګه د قدرت زیات دي د خبره نه ده دا ټول په الله تعالی باندې آسان دي اس ګران بنري مخلوق ځان له کمزوري لري خالق د لوی قدرتونه لري نو دا کارونه الله کولای شي